دا سیټ ته چې کوم تصویر درته ښکاري ملګرو د انسانیت یو اعلی نمونه د سړي پیش کړې ده. څنګه چې ده په د خپل ځناور باندې رحم کړی دی، یقینا الله رب العزت به په ده باندې هم داسې رحم کوي. ګورئ سخته ګرمي، سخت نور دی او دا سړی په د خپل خرګاډي باندې مزدوري هم کوي او په ده باندې د سوري ترتیب چترۍ ورته هم برابره کړې ده. نو په دې کې زه یو خاص پیغام د خپلو کتونکو ته ورکومه. کله چې ما دا تصویر وکتل ډېر زیات متاثره کړم او د دې سره چې کوم متعلق یو حدیث حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کوم خلق چې د الله په پیدا کرده مخلوقات باندې رحم کوي نو وی رحمان ذات په دې باندې رحم وکي. یعنی د الله څومره مخلوقات دي، کاغه زناور دي، مارغان دي، دغه رنګې د خره دي، اسونه چې څومره هم زناور دي، په دې باندې رحم کول دا په خپل ځان باندې رحم کول دي. که موږ تاسو په دې باندې رحم کوو نو الله رب العزت به په موږ باندې رحم کوي او الله رب العزت موږ ته توفیق راکړي چې موږ په دې باندې رحم وکړو. ګورئ یو د سوچ خبره د تاسو سره وکړم، دا اوس سخت د ګرمۍ موسم دی، شدیده ګرمي ده که نه، په دې کې زموږ او ستاسو د چت لاندې، د سوري لاندې، د پکي لاندې زموږ ګزاره نه کیږي. نو دغه یو زناور ساه اغستونکی ژوندی ساه د الله پیدا کرده مخلوق دا به په دې سخته ګرمۍ کې د سخت نور لاندې او سره د دې چې د نه کار اغستلی کېږي دا به څنګه ګزاره کوي. ډېره د سوچ خبره ده. نو موږ تاسو په کار دي څومره چې زما کتونکي دي هغوی ته زه دا یو خاص پیغام ورکومه چې ګورئ تاسو که مزدوري کوئ، تاسو خپل حلال رزق ځان دپاره پیدا کوئ او په دغه طریقه باندې ځان ته پیدا کوئ نو کوشش کوئ په دې ځناورو باندې، په دې څیزونو باندې، په دې ورځو کې خصوصي چې دی هغه رحم کوئ او ګزاره ورسره کوئ په کار کې هم په اوقاتو کې هم. که مثال تاسو په یخنۍ کې د دې نه 10 ګنټې کار اخلئ، په دې ورځو کې خیر دی تاسو ګزاره کوئ 8 ګنټې 7 ګنټې د دې نه کار اخلئ، انشاءالله الله به تاسو ته په دې لږ ټایم کې ډېر رزق درکوي او ډېر رحم به الله رب العزت په تاسو باندې هم کوي. نو دا تصویر مې مخې ته راغو او ضروري مې دا وګڼله چې د خپلو کتونکو د خپلو مینوالو ته په دې کې یو پیغام ورکړمه چې څنګه دې سړي یو اعلی نمونه د انسانیت او د رحم پیش کړې ده. موږ او تاسو هم په کار دي چې په دې باندې کار وکړو او دغه په خپل عملي ژوند کې راولو. الله رب العزت دې موږ ته توفیق را نصیب کړي او الله رب العزت دې موږ ته د الله په دې پیدا کرده مخلوقاتو باندې رحم کول را نصیب کړي او الله دې په موږ او تاسو باندې بیا رحم وکړي. السلام علیکم ورحمة الله.